صفر میاشت دا د اسلامی کال دویمه میاشت ده. صفر ول کیږي خالیوالي ته، ځکه د زمانه جاهلیت کې په محرم په میاشت کې جنگ کول حرام ولو، او په دې میاشت کې به دوی د کورو څخه ووتله د جنگ د پاره، او کورونه به د دوی خالی وو. د دې وجې د دې نوم صفره کښېدلو سله. او بل عام طور په صفره کې خلک ودونه نه کوي، خلک خوشحالي نه کوي. وای دا منحوسه میاشته ده، دا درنه میاشته ده، د دې هیڅ حقیقت نسته. قدرمنو مسلمانانو، لکه څنګه چې د جاهلیت په دور کې دا میاشته ډیره منحوسه بولله، افسوس نن داغه جاهلیت په مسلمانانو کې عام شوی دی. بعضې کسانان او خاص کر زنانې دا ډیره منحوسه بولي چې په دا میاشته کې آفتونه را نازلیږي، د اسمانو څخه بلاوې راځي. ډیره درنه میاشته ده، په دې کې دوی ودونه او نور داسې خوشحالي نه لمانځي، دا معیبه بولي. حالانکه د اسلام په اعتبار سره په دې میاشت کې هیڅ نحوست وابسته نه دی. په ډیرو حدیثو کې د دې میاشت نحوست د بوللو ډیر په سختی سره تردید شوی دی، بندش شوی دی. د مسلم شریف روایت دی، راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله عنه دی. دی په خپله فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام څخه واورېدله چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایله چې یو د بل کس مرض بل چاته نه لګیږي، او د هغه رقم صفره منحوسه بولل د دې هیڅ حقیقت نسته. قدرمنو مسلمانانو، د بخاري شریف او د مسلم شریف صحیح روایات دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سفر متعلق چې څومره باطل نظریاتو، خیالاتو او د هغه رقم د جاهلیت د زمانې کم وهمیاتو په عربو کې ولو، نبی علیه الصلاة والسلام عربو ته صاف او صفا ورته وویلې چې دغه خیالات، دغه منحوسات دا ختم کړي. په اسلام کې د دې هیڅ حقیقت نسته. صفره داسې میاشته ده لکه نور میاشتې. په نور میاشتې کې تاسې خپل ودونه کوئ، خوشحالۍ لمانځئ، بالکل صفره دغه په شان ده. په صفره کې تاسې ودونه وکئ او صفره تاسې منحوسه مه بولئ. قدرمنو مسلمانانو، الله جل جلاله دې په دا خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي چې دا خبرې په خپله واورو، عمل په وکړو، او نور په زنانو واورو، ځکه چې زنانې هغه رقم سوچ فکر دی، داسې د سفر متعلق دی نه فضایل اورېدلي دي او نه نور داسې خبرې اورېدلي دي. دا په زنانو باندې واوري. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.